أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة یونس 18 نمبر آیت. پدې آیات کې دلیل عقلی ذکر کیږي د مشرکانو په شرک او د هغې په باطل عقیده باندې، او هغه هم د یوې شکوې او د ګیلې په صورت کې. الله تعالی وایي ویعبدون، او دا مشرکان عبادت کوي من دون الله، د الله نه بغیر، ما د هغه چا لا یضرهم چې نقصان نشي رسولی دوی ته. په کوم وخت کې چې کله د عبادت پرېږدي دغه مخلوق هېڅ نقصان د نشي کولی، ولا ينفعهم، او نه پیدا ورکولی شي دوی ته په هغه وخت کې چې کله دوی عبادت کوي د الله نه بغیر. چې چا عبادت کوي هغه ته نه پیدا رسولی شي د عبادت په صورت کې، او نه ته نقصان ورکولی شي د عبادت د نه کولو په صورت کې، یعنی پیدا او تاوان یې بالکل نشته. ویقولون هؤلاء شفعاؤنا، او دوی وایي چې دا زمونږ سفارشیان دي، یعنې ځان نه پکې پیدا جوړه کړله چې پیدا یې شته چې سفارش هم راله کوي عند الله، د الله تعالی په نزد. مشرکان نو چې کله به د نور خبرې خطا شولې چې بت هېڅ نشي کولی، قبرونه سته نشي کولی، او په دې کې به دوی ملامت شي، نو دا به یې ومنله چې سته نشي کولی، لیکن دا زمونږ سفارش الله تعالی ته وړاندې کوي. دا خبره به یې ځان نه کوله، بیخي بې بنیاد. نو الله تعالی د دې جواب ذکر کوي. قل ته ورته ووایه اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، آیا تاسو خبروي الله لره په هغه څه باندې چې الله یې نه پېژني په اسمانونو ځمکو کې، یعنی دا د الله تعالی په علم کې نشته چې قبرونه او دا شانه کې الله نه بغیر هغه مخلوقات چې تاسو یې بندګي کوئ او هغې باره کې دا عقیده لره چې زموږ سفارش به وکړي، دا خبر د الله تعالی په علم کې نشته. کومه خبر د الله تعالی په علم کې نه وي د هغې واقع کېدل دا ممکن نه وي، محالي. نو په دې وجه الله سره شریک جوړېدل دا ممکن نشو، ناممکن شو. حاصل دا شو چې دغه عقیده چې د الله نه بغیر دا مخلوقات د الله تعالی سفارشیان دي، د کافرانو دعوه ده، نو دا خبره د الله تعالی په علم کې نشته، او کومه خبره د الله تعالی په علم کې نه وي نو هغه ناممکن وي. نو په دې وجه د دې قبرونو او د دې بتانو سفارشیان جوړېدل دا ناممکن دي، بیخي ممکن هم نه دي. دا تفصیلي جواب شو. سبحانه پاکی ردی الله تعالی د پاره د څه شي نه پاکی د شرک نه، ولا پاکی ده مکه د شرک باستې شو. نو الله تعالی لره پاکی د شرک نه، هیڅ شریک وسره نشته. وتعالى، او د الله اوچت عما د هغه خبرونه د هغه سنه یشرکو چې د خلک شریکي د الله سره، د خلک چې کوم څه د الله سره شریکي او د خدای صفاتونه ول ورکي، دغه مخلوق نه الله تعالی سو ډیر زیات اوچت، دغه مخلوق سره شریک نه دی، دغه مخلوق د الله تعالی سره هیڅ مناسبت هم نشته. وما كان الناس الا امه واحده، او نو خلق مگر دا ډله ویوا، فاختلفوا، نو به اختلاف وکړو، نو به ډلې ډېرې شوې. دې ځکه الله تعالی وایي چې خلق په ابتدا کې یوه ډله وه، په کوم وخت یوه ډله وه، اگر چې دې کې اقوال مختلف دي، لیکن صحیح قول دا ده چې د آدم علیه السلام په وختونو کې خلق یوه ډله وه. په څه شي کې یوه ډله وه؟ په اسلام او توحید باندې متفق. آدم علیه السلام له توحید سره دنیا ته راغلی او دغه توحید تعلیمات یې په دنیا کې خواره کړي. دا د کوم وخت پورې یوه ډله وه، خلک ژوند مسلمانو، اختلاف پکې نه ولاړ شوی. نو د آدم علیه السلام نه راواله د نوح علیه السلام پورې دا یو امت یوه ډله وه، ټول خلک مسلمانانو، مشرکان، کافران، ګمراهان پکې نه وو. بیا د نوح علیه السلام په پیړۍ کې شرک آغاز وکړو، او دغه د شرک چې کوم آغاز کړی دی تاریخونو د هغه حالات هم ډېر عجیبه نقل کړي دي. چې کله آدم علیه السلام زمانه تېره شول او توحید دپاره به خلکو به ډېر به اخلاص باندې کار کو، لولي خلکو علماو چې هغوی ته دا ذمهواري اواله وه چې غوړې څوک د نه مشرک نشي، د هر چا د عقیدې اصلاح به کړي. نو په کوم کور کې به چې ماشومان پیدا کېدل، ټول اول غم به توحید کېده چې عقیدې سمه شي. بیا دغه شان د کار په دوی کې روان و، په دوی کې نیکان خلک وو،
ډېر شهرت یې لاره د دین په کار کې دا خلک وفات شو. چې کله دا خلک وفات شو شیطان د خیرخواهي په جامه کې راغی او د خلکو ته وویل چې ګورئ زمونږ ښه ښایسته ښایسته مشران تېر شوي دي په خوا باندې کیدای شي یوه زمانه داسې راشي چې د هغې مشرانو هغه تصور زمونږ نه تیر شي او موږ ته به یاد هم نه چې زموږ مشران څوک دي. نو ویل داسې کار کوو چې د دې دا تصویران جوړوو په دې کورونو کې لګوو نو موږ ته به د خپلو مشرانو یاد تازه کېږي چې زموږ داسې مشران تېر شوي دي او د دې سره به زموږ بړه کې دیندارۍ جذبه هم راولاړېږي. دا شیطان کار دی چې ناجایز کار خلکو ذهنونو کې جایز ښکاره کړي. د یو ناجایز کار به دونه صفایانې در په زړه کې واچوي چې قابو به جواز ته ورسوي. شیطان په دې حربه کې خلکو څه حد پورې دا قول رد کړو د دغه مشوره رد کړه لیکن به ځینې خلکو باندې اثر وکړو او د دغه بزرګانو نیکانو خلکو شکلونه جوړ شو تیار شو. چې کله تیار شو په کورونو کې کېښودلی شو د بدې نیت باندې چې دا زموږ نیکان رهبران تېر شوي دي چې د هغې یاد موږ ته تازه کوي او موږ ته د خپلو مشرانو قربانیانې یادي. دا تصویران لګېدلي په دې طریقه باندې د ګټو باندې جوړ شوي وو د بوتانو شکل یو. بیا دغه پیړۍ خلک وفات شو دنیا نه رخصت شو نوې پیړۍ چې راغله نو شیطان بیا راغی بیا ښایسته سپینه جامه کې د خیرخواهي په شکل کې بیا راغی او دې خلکو ته یې ویل تاسو پوهېږئ چې د کم تصویران به د کورونو کې لګېدل د کم بوتان چې دي تاسو څه فکر کوئ تصویران د چا دي او دا څه دپاره لګېدل دي. نو بس هغه کشرانو طبقې ورته وویل زموږ مشرانو پیدا کړلي لګولي دي موږ ته رسنه دي ویلي خو بس پراته دي. نو بل سادهګانو خلکو تاسو نه خبر ډېر غافله خلک کوي ستاسو مشرانو به د عبادت کوو تاسو بېغمه ناست د عبادت نه کوئ داسې ما الله تعالی نه بخي دا خو تاسو د عبادت وکړئ نو دا ستاسو سپارش الله ته ویسي داسې ډایرکټ خو د الله څخه تاسو خبره نه شئ کولی. نو دا خلک یې داسې په قلاره باندې ډېره حده پورې به د دې خلکو مخالفت هم کوه چا نه منله لیکن په قلاره باندې لار پیدا کړه او بتپرستۍ آغاز وکړه. د بتپرستۍ د توړ لپاره د دې سره د مقابلې لپاره الله تعالی نوح علیه السلام راولېږه او نوح علیه السلام د دې سره زبردسته مقابله وکړله چې د دې تاریخ قرآن ځای په ځای باندې نقل کړی دی. نو د نوح علیه السلام پورې د دې آدم علیه السلام اولاد چې وون د مؤمنو په اسلام متفق دغه پیړۍ پورې دغه پیړۍ کې نږدې دا شرک آغاز وکړو. دا مسله تفسیری مزاری نقل کړې ده. نو الله وی فاختلفوا به اختلاف وکړو یعنی خلک په توحید کې مختلف شو بوتان پکې هم راووتل. نو بیا د دې نه وروسته خلک یوه ډله نه شو مختلفې ډلې شوې. الله تعالی وی ولولا کلمة سبقت من ربک که نه وي هغه خبره چې وړاندې شوې ده ستا د رب له طرف نه لقضیه بینهم فیما فیه یختلفون نو بیا به عملي فیصله شوې وي د دوی په منځ کې په دنیا کې په هغه خبرو کې چې دوی پکې اختلاف کړی دی. د دې مطلب دا دی الله تعالی مخکې نه دا خبره مقرر کړې ده په تقدیر او لوح محفوظ کې لیکلې ده چې مشرکانو کافرانو ته به ټوله سزا په دنیا کې نه میلاویږي بلکې دلته به ته لږه لږه میلاویږي اصلي سزا به ته په جهنم کې میلاویږي. نو د دې وجه نه چې دا خبره مخکې نه لیک ده چې ټوله سزا به نه میلاویږي په دې مشرکانو کافرانو باندې داسې عذاب رانغی چې د یخ نه ختم کړي مړي کړي او دنیا ته وزګاره کړي. ځکه د الله تعالی فیصله داسې نه ده چې دغه ټوله سزا ورته په دنیا کې واورولی شي او ختم یې کړي دا د الله تعالی فیصله نه ده. نو په دې وجه کافران ژوندي ګرځي او د دومره ظلمونو ګناهونو د الله تعالی د وجود نه او د توحید نه ښکاره بغاوتونو باوجود دا خلک دنیا کې موجود دي. اگر چې دې ته انفرادي سزاګانې ځای په ځای باندې میلاویږي لیکن اجتماعي عملي فیصله د دوی د هلاکت ته وسه پورې ونه شوله او دا به داسې د قیامته پورې جاري. دې ځکه کې د معرفت القرآن اصول داسې دي چې کله د آیات ذکر کړي د هغې تشریح او تفسیر وکړي بیا د هغې نه چې کومه شرعي مسله معلومیږي نو هغه مسله ترې راوباسي او واضح یې ولیکي. په ټولو تفسیرونو کې د معرفت القرآن دا ځان له امتیازي حیثیت دی چې څومره مسایل د قرآن نه معلومیږي نو معرفت القرآن په آخر کې ذکر کړي. دې آیت باره کې چې وما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا دې باره کې معرفت القرآن لیکي چې د دې نه معلومیږي دا چې په دنیا کې قومونه او ډلې دوه دي یو د مسلمانانو د بل د کافرانو ده. بس د دې نه علاوه نورو جبو له رنګونو له وطنونو له اعتبار ورکول او هغې ته قومونه ویل دا شرعي طور باندې ټیک نه دي نامناسبه دي ناجایز دي. بس په دنیا کې دوه ډلې دي یو د کافرانو ډله ده او یو د مسلمانانو ډله ده.
بیا کافران به تاسو وایي چې کافران خو یوه ډله نه ده، دا خو ډېر زیات دي، څوک عیسایان دي، څوک یهودیان دي، څوک یو سړي څوک بل سړي. په دنیا کې به زرګونو لکونو خلک موجود دي جدا جدا عقیدې لري کافرانو کې. د هغې جواب په یو حدیث کې موجود دی چې الکفر ملت واحده، کفر سراسر یو ملت ته یو شی. او مسلمانانو باره کې د نبي علیه السلام هغه حدیث مبارک دی چې انما المؤمنون اخوة، مؤمنان ټول رونه دي. یو حدیث کې نبی علیه السلام وضاحت داسې کړی دی چې د ټولې دنیا مسلمانانو مثال که جسدین واحد نه، یو بدن په شان کې دی. او بیا مزید وضاحت یې کړی دی چې کله دې بدن کې یو سترګې ته تکلیف وي ټول بدن بې ارامه وي، که یو سر ته پکې تکلیف وي نو باقي ټول بدن بې ارامه وي، ارام نشي حاصلولی. وایي دغسې حال د مسلمانانو دی. نو کوم څوک چې ځان ته مسلمان وایي، د مسلمان علامات په دا چې د بل مسلمان غم او درد به د خپل غم او درد دي، او د بل د درد نه وجه نه به دی په ارام باندې نه کینی، دی مستقل به غم کې اختی. او که د بل غم او درد احساس ورسره نه و یا به د پاسه خوشحاله و، ته پوهې چې دا د مسلمان صفت نه دی، دا مسلمانۍ په ډله کې شامل نه دی. نو دې حاصل دا شو چې ډلې او قومونه په دنیا کې دوه دي، یو د کفارو دی بل د مسلمانانو دی. او اعتبار به هم دغه دو خبرو لای بل لبنای. دا مسله د قران د نور آیاتونو نه هم اشارتن معلومیږي او د حدیثونو صراحتن ښکارا معلومیږي. په دې وجه باندې وای دا قوم په نوم باندې راجمع کېدل، د هغوی صدران مشران ټاکل او نشنریزم د پاره یو یعنی قوم پرستی د پاره یو هوا او فضا جوړول. د دې آیت لاندې معرفت القرآن لیکلي دی چې دا د امت زبردست ناسور دی، د امت ټوټې کول د پاره زبردستی منسوبې دي، او دا ټول د اسلامي دنیا د مسلمانانو خلاف د کفري دنیا مشورې د پیسري دي چې خلک راوالي په جدا جدا نسلونو، رنگونو، وطنونو کې تقسیم کی او د یو بل خلاف بیا راوفرای. طبقات ابن سعد په دې معنی ډېر تحقیق کړی دی چې فرعون په دنیا کې چې دومره حکومت قائم کړو، بلکونو خلکو باندې بنی اسرائیل باندې حکومت کاو، حالانکه بنی اسرائیل د قبطیانو نه سوچوند زیات، بیا هم داسې یرغمال کړیو چې خپل بیګارونه به کول، د هغوی زنانو نه به تیارې خدمتونه اخیستل، نو دوی خپل کورونه مالونه وینو او په لکونو خلک په مصر کې د بنی اسرائیل اوسېدل مسلمانانو د یوسف علیه السلام په تعلیماتو باندې به عمل کاو. دا ولی د خلکو انقلاب ولی نه راوستو، جهاد ولی نه کاو، یو منظم کېدل ولی نه، د خپل مظلومیت تپوس ولی نه کاو. نو قرآن د هغې وجه ذکر کړې ده چې فرعون چې ونه بنی اسرائیل ډلې کړي وو، فرعون بنی اسرائیل ګرځولی وو شیعاً ډلې په ډلو کې تقسیم کړي وو. فرعون هم دغه پالیسي وه. بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام د 12 زامنو اولادو، نو دوی داسې کار کړی و چې د هر قوم دپاره یو نماینده جوړ کړی و، هر قوم نه طبیعي خاندان نه یو کس اخیستی فرعون چې تاسو منظم کوم، چې تاسو چېرته کې قبیلې هم ګډې وډې نه چې څوک سره زیاتې ونه کې په ښو نومونو باندې. بیا به داسې وکړله چې علاقې ته به یې څه شی راولېږو، هغه به یو قبیلې ته میلاو شو، نور ته به ونه رسېد او ته به دا کار قصدن کوو. نو پټ پټ به خبرې خورې کړلې چې یار د فلاني قوم د دې قوم دپاره دومره مراعات راغلي و، لیکن فلاني قوم وه خو دغه په لاس باندې و او نور قومونو ته میلاو نه شو. دا پراپیګنډه به ورو ورو چلېدله. بیا به ورو ورو په دې کې دا خبره هم راغله چې یاره د فرعوني خلکو کسان به لاړه، د فرعوني قوم کسان حکومتي کسانو او د بني اسرائیل د یو خاندان نه به یې مړي وکړه. کوم خاندان به چې دوی بدنام کړی و په قلاره باندې د دې نه به سړی وشته مړ به او بیا به د خپلو کسانو په ذریعه باندې په ګڼه ګوڼه کې دا خبره خوره کړله چې یاره دوی د فلاني قوم سره زیاتی کړی و، پخوا نه باندې به داسې بحث کېدو چېرته هغوی راولاړ شوي دي او دا کس یې ویشتلی دی، انتقام یې اخیستلی دی، نو په بل قوم باندې به شی ور واړو، حالانکه به دې خبر هم نه و. بیا به دغه طریقه باندې به د دویم قوم نه به مړی وشو، څوک به چې ملزوم ګرځولی او ملزم نه به مړی وشو، او بیا به یې وویل چې یاره پلاني قوم نه مړی شوی و، هغوی راغله ښکسته چې خپل بدل یې واخیستو او بس بیا به اول به شکي خبره بیا به یقین ته ورسوله. په دې طریقه باندې بني اسرائیل په مصر کې 12 خاندانونه د یو بل خلاف لګېدلي وو او د یو بل خلاف زبردست بدګمانه او انتهایي بدګمانه او د دې د بدګماني او دشمني دې لیول ته رارسېدلې وه چې کله د موسی علیه السلام په انقلاب کې دریاب دوی له لاره ورکړه، نو چې لارې ورکوله نو هم 12 لارې ورکړې، ځکه چې د دوی نفرتونه دومره زیات و الله ته معلوم و چې په یوه لاره باندې که روان شو کېدای شي بیا شر جوړ شي، هغه زړه کې کینې او نفرتونه بیا راوفارېږي، نو لارې 12 وې. کله چې د موسی علیه السلام معجزه باندې په میدان تیح کې چینې راوتلې، چینې هم 12 راوتلې،
چې د دې قومونو د یو بل خلاف سخت نفرتونه پیدا شوي دي چې بچینه باندې جګړه او دښمني پیدا نشي خونریزي پکې ونه شي. نو طبقات ابن سعد په حواله سره د دې عمل ایجاد فرعون کړی دی، قومي فرقواریت د دې ایجاد هغه کړی دی، او بیا په هر زمانہ کې باطل قوتونو د زبردست هوا ور کړی دی. د دې لپاره کې دی چې مسلمان اسلامي امت متحد نشي، د خپل دین او د خپل حقوقو تپوس کول د جوړ نشي. نو معرفت قرآن ذکر کړی دی چې دا منسز د اسلام مخالف دی. په اسلام کې بس شارټ کټ دو قومونه دي، کفر او اسلام، مسلمانان او کافران. مسلمانانو سره ورورولي کې، کافرانو نه بجدا اوسېږي، دا غوښنه نفرت بایکاټ کړ او نفرت